بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث السالم تقولهن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. اعراب د اسم شروع دویم قسم د اعرابو دا دا چې رفع په ضمې نصب و جر په کسرې باندې وي، یعنی نصب به تابع دی جر وي. او دا قسم اعراب جمع سالم سره خاص دی. جمع سالم څه ته ویلی شي؟ هغه جمع چې هغې په اخر کې الف اوتا وي. جمع سالم څه ته ویلی شي؟ هغه جمع چې هغې په اخر کې څه وي؟ الف اوتا وي. ټیک شوله؟ نو هغې سره دا اعراب خاص دی. اعتراض پرسي چې زه به تا ته داسې اسمونه وښیم چې د مؤنث جمع بنوي. څه جمع بنوي؟ مؤنث جمع بنوي. ټیک ده که نه؟ مذکر جمع به وي، خو اعراب به همدغه وي. تو جمع مؤنث سالم وي که نه؟ وي به د مذکر جمع، خو اعراب به دا نه وي. لکه مجرورات څه شي جمع ده؟ مجرورونه. منصوبات څه شي جمع ده؟ منصوبونه. مرفوعات څه شي جمع ده؟ مرفوعونه. یا کوکباتون، کوکبون جمع ده. صافناتون، نه صافنون جمع ده. چی؟ صافناتون څه جمع ده؟ صافنون جمع ده. نو دا وګورئ دا خو د مذکر که نه؟ کوکب مذکر ده که نه؟ علامت نشته پکې؟ نه. او جمع څه سره ده؟ الف په تا سره ده. مجرور مذکر ده که نه؟ او جمع یې الف په تا سره ده. نو دا خو د مذکر جمع دی او اعراب هم دغه دی. ته موږ ته څه ووایې چې دا اعراب خاص دی د جمع مؤنث سالم سره. او مجرورات، مرفوعات و منصوبات یا کوکبات یا صافنات دا جمع د مذکر دی. جمع یې څه دي؟ او بیا موږ د جمع مؤنث اعراب ور کړو. څه اعراب مو ور کړلو؟ جمع مؤنث اعراب مو ور کړلو. جواب دا ده چې د جمع مؤنث سالم نه مراد اصطلاحي جمع مؤنث ده. څه شی؟ اصطلاحي جمع مؤنث ده. و اصطلاحي جمع مؤنث څه ته ویلی شي؟ چې په اخر کې الف بتا وي. په اخر کې څه وي؟ الف وتا وي. اگر چې دا د مذکر جمع وي، اگر چې د څه جمع وي؟ مذکر جمع وي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ په اعتراض پوه شوې؟ اعتراض څه و؟ اعتراض دا و چې تو خو دا ووایې چې دا اعراب خاص دی د جمع مؤنث سالم سره. زه به تو ته بعضې داسې اسما وښیم چې هغه به د مؤنث جمع نه وي بلکې هغه به د مذکر جمع او اعراب به همدغه وي. لکه مجرورات، منصوبات، مرفوعات چې جمع دی مجرور، مرفوع، منصوب ده. صافنات جمع دی صافن ده. او کوکبات جمع دی کوکب ده. او هغې باوجود اعراب همدغه دي. اعراب همدغه دي. نو دا خو د مذکر جمع ده، مؤنث جمع نه ده که نه؟ خو تو خو دا د جمع مؤنث سره خاص دي. جواب دا ده چې جمع مؤنث سالم نه مراد اصطلاحي جمع مؤنث سالم ده. هغه جمع چې هغې په اخر کې الف اوتا وي. پوه شولې پې؟ هغې په اخر کې څه وي؟ الف اوتا وي. نو اعراب به همدغه وي. هغې اعراب به همدغه وي. جمع مؤنث سالم کې نصب تابع کړه د جر. نصب تابع کړه څه شي؟ جر. ویلې ځکه چې دا فرع د جمع مذکر سالم ده. فرع د څه شي ده؟ جمع مذکر سالم اصل ده. او جمع مؤنث سالم د هغې څه ده؟ فرع ده. ټیک ده که نه؟ نو ځکه مو نصب تابع کړه د څه شي؟ جر. چې په هغې کې نصب تابع دی جر و. چې زیادت د فرع نه شي په څه باندې؟ په اصل باندې. بل اعتراض پرسي چې زیادت خو بیا هم شته ده. ویلې ځکه
چې جمع ته تو اعراب بالحرف ورکړو جمع مذکر سالم ته څه ورکړلو اعراب بالحرف ورکړو او جمع مؤنث سالم ته د اعراب بالحرکت ورکړو او اعراب بالحرکت اصل دی په اعراب بالحرف پر اثبات باندې ٹھیک ده کنه اعراب بالحرف فرع ده د څه شي د اعراب بالحرکت پوهیږئ نو چې کله اعراب بالحرکت اصل شول نو فرع ته د اصل اعراب ورکړو او اصل ته د فرعي اعراب ورکړلو پوه نه شوئ اعتراض مې څه وکړه تا چې مزیت زیادت خو بیا هم راغله ویلې ځکه چې جمع مؤنث سالم ته تو اعراب بالحرکت ورکړو چې هغه اصلي اعراب دی څه شی دی ٹھیک ده کنه اصل او جمع مذکر سالم چې اصل و ٹھیک ده کنه اصل ته د فرعي اعراب ورکړلو اصل ته څه ورکړو فرعي اعراب ورکړلو پوه شئ په خبره باندې دوه جواب وي یو جواب دا ده چې اعراب بالحرف په دې ځای کې راوړل متعذر وو اعراب بالحرف راوړل دې ځای کې څه وو متعذر وو اعراب بالحرف به هغه ځای کې رسي چې کوم ځای کې کلمې کې د اعراب بالحرف قبلولو صلاحیت وي کوم ځای کې کلمې کې د اعراب بالحرف قبلولو صلاحیت وي په دې ځای کې د اعراب بالحرف قبلولو صلاحیت نشته یې سره اعراب بالحرف قبلولو صلاحیت پکې نشته نو چې کله د اعراب بالحرف قبلولو صلاحیت پکې نشته نو په دې ځای باندې موږ څرنګه اعراب بالحرف راوړو پوه شوې یو جواب دا شوله بل جواب دا ده چې مړه اعراب بالحرکت اصل په مفرد کې دي اصل په څه کې دي په مفرد کې دي په جمع کې اعراب بالحرف اصل دي په جمع کې څه دي اعراب بالحرف اصل دي او اعراب بالحرکت فرع دي نو اصل ته اصل اعراب ورکړو او فرع ته څه اعراب ورکړو اعراب بالحرکت اصل په مفرد کې دي ٹھیک ده کنه په جمع کې اعراب بالحرف اصل دي په جمع کې څه دي اعراب بالحرف اصل دي نو اصل ته اصل اعراب ورکړو او فرع ته فرع اعراب ورکړو پوه شوئ پې که پوه نه شوئ اعتراض په مفرد کې اعراب بالحرکت اصل دي چې موږ کومه د اعراب د اصلیت خبره کړې وه که نه په مفرد کې ده او په جمع کې اصل شی دي اعراب بالحرف اعراب بالحرف نو اعراب بالحرکت فرع شو په جمع کې که نه نو جمع مذکر سالم چې اصل وه نو هغې ته مو اصلي اعراب ورکړو اعراب بالحرف او جمع مؤنث سالمه چې فرع د جمع مذکر سالمه نو هغې ته مو فرعي اعراب ورکړو څه ورکړو پوه شوئ ما په دې خبرې باندې صحیح وګورئ ته اوس الثاني دویم قسم د اعرابو ان یکون الرفع چې وي رفع بالضمة په ضمې والنصب ونصب والجر بالکسره ويختص بجمع المؤنث السالم ودا خاص د جمع مؤنث سالم سره تقول هن مسلمات حالت رفع ده ورأيت مسلمات حالت نسبی ومررت بمسلمات حالت جری نو حالت نسبی او جری به پیژنو څرنګه دواړه چې دي کنه عامل نه به پیژنو کامل نسبی نو حالت نسبی ده او کامل جری نو حالت جری ده پوه شویا الرابع الثالث صدرب قسم د اعرابو ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة چې رفع په ضمې نصب او جر په فتحې سره وي ټیک شوله ويختص بغیر المنصرف دا خاص دي چې سره دي د غیر منصرف سره دي څه سره غیر منصرف سره لك عمر لك تبي تقول جاءني عمر رأيت عمر ومررت به عمر پوه شو په خبره باندې او غیر منصرف څه ته ویلی شي خاص دی غیر منصرف څه کنه غیر منصرف څه ته ویلی شي وروسته پوره تفصیل روان ده چې هغې کې دوه سببونه د اسباب مناصرف نه موجود وي څو سببونه دوه سببونه
واسباب مناسب ته معلوم دی یاد دي تا ولکه موید کړي کنه عدل وصف تنیس معرفه اجماع جمع ترکیب الف نون زیدتان وزن فعل امی ویتا ټیک شو کنه پوښ په خبره باندې ټول سره دي نو دي نو اسبابو کې چې دوه سببونه یا یو سبب کای مقام دی دو په کوم اسم کې موجود نه اسم بغیر منصرف پی اسم بسوي غیر منصرف پی ټیک شو نو غیر منصرف د اعراب دی څلورم قسم د اعراب څه ده يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء چرپا فواو سره وي نصب الف سره وجر په یا سره وي مصنف چې کله د اعراب لفظي بالحرکت فرق شول اعراب لفظي نو شروع کړ اعراب لفظي بالحرف باندې شروع کړ په څه باندې اعراب لفظي بالحرف باندې نو اعراب لفظي کې تا هغه قسم پیدا بینوي چې په دروړو صورتونو کې په اعراب لفظي بالحرف رسي اعراب لفظي بالحرف هغه قسم ته بینوي چې کومو کې دروړو صورتونو کې اعراب لفظي بالحرف رسي لکه دې ځکه رفع په واو سره ده نصب په الف سره ده وجر په یا سره ده او دغه اعراب دا خاص دي د اسماء سته مکبره سره اسماء سته مکبره سته شپږ ته ویل شي کنه شپږ اسماء دي ټیک شو کنه و دې د اعراب د پر څلور شرایط دي سره څلور شرایط یو خدای چې مکبر بوي مصغر بنوي سبوي مصغر بنوي که مصغر وي نو بیا به اعراب مفرد منصرف صحیح ولوي دا اعراب بیا نه وي ټیک ده کنه لکه جاءني ابي رايت ابي مررت به ابي ټیک شول یو سبوي مکبر به مصغر به نه وي که مصغر بیا به اعراب نه وي بلکې څه اعراب وي مفرد منصرف صحیح ولا اعراب وي اعراب بالحرکت ښه یا به اعراب بالحرکت وي ټیک ده کنه پوه شو په خبره باندې دویم دا چې واحد به وي څه به وي مطلب تثنیه جمع بنوي که تثنیه جمع وي نو تثنیه جمع ولا اعراب وي ښه لکه جاءني ابوان تثنیه ده کنه رأيت ابوين مررت به ابوين ٹھیک ده کنه یا جاءني اباء رأيت اباء مررت به اباء جمع اعراب شو کنه اعراب الحرکت پوهیږئ دریم شرط مضاف وي څه وي که چېرې غیر مضاف وي نو بیا مې اعراب الحرکت وي ښه مفرد منصرف صحیح ولا جاءني ابن رأيت ابا مررت به څلورم شرط دا ده چې مضاف به وي خو یا متکلم نه علاوه بل اسم طرف ته وي مضاف وي یا متکلم نه علاوه که یا متکلم طرف ته مضاف وي نو بیا به اعراب تقدیری وي بیا اعراب څه وي جاءني ابي رأيت ابي مررت به ابي پوه شو په خبره باندې بیا به اعراب څه وي څو شرطونه مې ته بیان کړو او په دې کې موجود دي ها مکبر به وي مصغر بنوي موحد واحد به وي تثنیه جمع بنوي مضاف به وي غیر مضاف بنوي یا متکلم طرف ته مضاف وي یا متکلم نه علاوه طرف ته مضاف وي مطلب چې متکلم طرف مضاف نه په نوم کې هر شی شته دي ټیک ده کنه پوه شو په خبرې باندې ويختص خاص د اعراب بالاسماء السته المكبره اسماء سته مکبره موحده سره مضافتن چې مضاف الی غیر یا المتکلم یا متکلم طرف نه علاوه طرف ته لکه وهي اخوک و ابوک و هنوک و حموک و فوک و ذو مال شپږ اسماء ته بیان کړو چې شپږ اسماء کوم دي اعراب مې ته ووي او شرایط مې ته ووي اوس اسماء سته کوم دي وده کسه اسماء سته کوم دي اخ اب هن هم و فم و ذو مال ټیک ده کنه کوم دي
ټیک شوله که نه پوه شو په خبره باندې نه شوی پوه پې څو شرایط مې ته ووې څلور اسما مې تایید کړو څوره دي شپږ دي ټیک ده که نه اوس اخ اصل کې اخ ونوه اب اصل کې اب ونوه او هن اصل کې هن ونوه څه شی هن ونوه او هم اصل کې هم ونوه پوهېږئ په خبره باندې دا څلور پوهېږئ که پوه نه شوی اخ اصل کې څه وه اخ ونه اب اصل کې اب ونوه هن اصل کې هن ونوه او هم اصل کې هم ونوه ټیک ده که نه پوه شوی بیا د خلاف قیاس په دې کې مو د واو څه کړله حذف کړله و د واو حرکت مو ما قبل ته ویل کړه نو ابون هانون هامون او همون ته جوړ شوله ټیک شوله که نه افوق اصل کې فو هون و څه اصل کې څه خلاف قیاس هامو ته حذف کړله هامو ته حذف کړله نو فو جوړ شو څه جوړ شوله فو جوړ شوله پوهېږئ په خبرې باندې خو چې کله دې اضافت وي نو بیا فو وي خو چې اضافت ته نه وي شوی نو بیا څه جوړ شي فم ته جوړ شي واو په میم باندې بدلېږي په څه باندې بدلېږي میم باندې خو چې کله اضافت وشي نو بیا په څه باندې شي او پس په واو باندې بدل شي وضو د لفیف ضواون و اصل کې څه ضواون وخه پوه شي او که نه زو پوهېږئ په خبره باندې نو بس یو واو مو حذف کړه ضواون و اصل کې پوه شي په دې بل واو حرکت مو څه ته ورکړه زال ته مې ورکړه نو څه ته جوړ شوله زو ته جوړ شوله پوهېږئ اب مناسده اخ څه ته ویلی شي ورور ته اب پلار ته هن ویلی شي شرمګاه ته پوه شي که سړي شرمګاه وي که ښځې شرمګاه ته څه ویلی شي او تعریف یې کېږي الهن عبارة عن الشيء المستنكر الذي يستشنع ذكره من العورة ټیک ده که نه والفعل القبیح چې هغه شي نه عبارت ده چې د هغې ذکر بد ګڼلی شي شرمګاه ذکر څوک کې بد وي که نه یار ټیک ده که نه او والفعل القبیح فعل قبیح ته ویلی شي څه ته ویلی شي فعل قبیح ته پوهېږئ خو که ته سوچ وي نورو ټولو کې مخاطب ضمیر وړی ده خو حمو کې څه وړی ده مونث ضمیر وړی ده ځکه چې حمو هم ویلی شي هغه رشته دار ته چې د ښځې د خووندې طرف نه سړي طرف نه رشتې ترغلی وي لکه لیور څه شی لیور پوه شي افوکه فو بس فم ته ویلی شي خولې ته ویلی شي وذو مالین ذو صاحب ته ویلی شي خو دا به همیشه د پر اسم ظاهر طرف ته مضاف وي همیشه بس طرف ته مضاف وي اسم ظاهر ته لکه جان اخوک رأیتو اخاک مررت بی اخیک وکذا البواقی همدغه رنګې باقي دي بس ته